السلام علیکم. یو څو تازه ترین خبرې دي. یو خدا ده چې حکومت او ریاست د سوشل میډیا نه ډیر تنگ دي او اوس په سوشل میډیا باندې ډیر زیات کریک ډاونز یو کړو. ډیر سوشل میډیا اکټیویسټ ونیول. د دې وجه دا ده چې په عمران خان باندې مختلف اف آی آر جالي وکړي. په جیل کې کو سیاسي ورکران ټول جیل کې اچولي، ایم ان ای ګان ایم پی ای ګان له بزنسونه تباہ کړ. خو هغوی ولاړ دي او د هغې مین وجه دا ده چې سوشل میډیا د هغوی اواز دی او دومره مؤثر اواز دی چې د هغې ورسره توړ نشته، ځکه چې سوشل میډیا په پیسو نشي اخیستی. او بل دا ده چې کله تا نظریه عوامو ته ورسي که نه، نو بیا ته کم کس به نیسي یا کم کس به ګرفتاره. 24 کروڑ عوامو ته نظریه رسېدلې ده او هر سړی ولنټیر دی، د خپل ځان نه کوي. بیا اسټیبلیشمنټ دا وکړه چې کم په تحریک انصاف کې د هغوی کمپرومایز خلک دی، د هغوی په ذریعه شیر افضل مروت شو، فواد چودھری شو، دغسې خلکو باندې اوازونه وکړه چې سوشل میډیا تحریک انصاف او عمران خان ته نقصان رسي او دا ډرامې شروع کړي، ځکه چې څه حل ورسره نشته. نو د دې ټولو نفي عمران خان وکړه او هغه په جیل کې وي چې سوشل میډیا ورکر زما هیروګان دي او زه د هغوی د هر شي سره ولاړ یم. دا ډېر غټ دغه دی. نو سوشل میډیا چې کم مهم شروع کړی دی ډېر کمال دی. او ولې تی تنګ دی؟ ځکه چې تاسو ته پته ده ریچارډ ګرینیل چې کم د ټرمپ نوی مشیر دی، هغه یو ټویټ کړی چې ریلیف عمران خان پرې دی، فری عمران خان د 26 نومبر د هغې قتل عام باره کې خبره کړې وه. پای باندې چې کله دی مشیر نامزد شو، نو جیو یو ډېر توهینامیز ټویټ کړی چې هم جنس پرست ریچارډ ګرینیل دغه مقرر شو، د ټرمپ مشیر مقرر شو او هغه بیا دومره ولې جواب ورکو چې بیا یې ورته ووایي چې بیا زه وایم چې فری عمران خان. بیا یو عجیبه کار وشو چې د عمران خان د 26 نومبر د قتل عام باره کې یو تفصیلي ټویټ و، هغه ریټویټ کو. خو د دې نه مخکې چې کوم ټویټ هغه کړی د فری عمران خان 10 میلیون خلک وکتو. دا د هغه دپاره هم حیرانتیا وه، د هغه دومره لوی کیریر دی چېرته 10 میلیون د هغه یو پوسټ نه دی شوي. نو دغه چې ویوز 10 میلیون واغسته، هغه پکې ولیکل چې موسٹ popular leader in Pakistan is عمران خان. بیا اوس څه چل دی؟ اوس سم ریچارډ ګرینیل د دوی سره ښه په سټک ولا د سر وی او د هغه علاج ورسره نشته. نو زمونږ مشرانو کم چې دا ټول فرسوده نظام کنټرول کوي، هغوی میډیا چینلو ته مبینه طور دا ټول خلک وی صحافیان چې هغوی ته حکم وشو چې د ټرمپ انتظامیه خلاف څه متنازع خبرې نن پس مه کوئ، ځکه اندازه ورته وشوه چې هغوی سفارتي خبرې نه کوي، ډایرکټ ورته را بغېږي. پرون یو عجیبه کار وشو. نجم سیټي تاسو پیژنئ، مشهور صحافي دی، اسټیبلیشمنټ او د نواز شریف سره ډېر نږدې دی. هغه په خپل پروګرام کې لږ ډېر په جذبه کې راغی او وی چې د ریچارډ ګرینیل چې د عمران خان حمایت کوي، نو اوورسیز پاکستانیان دله فنډینګ کوي، پیسې وله ورکوي. شهباز ګل خو هغه کلیپ را واغستو او هغه ټویټ کو، ریچارډ ګرینیل ته ولیږو، هغه پکې ټیپ کو. ریچارډ ګرینیل ته تپوس وکړو چې دا څوک صحافي دی، نو هغه ورته لاندې ولیکل چې دا نن سبا د اسټیبلیشمنټ ډېر نږدې دی. د سوشل میډیا د الکان چې دي دا د نوې زمانې دي. زمونږ دا زاړه باباګان چې دي چې 40 سال سیاست چې کوي، دوی هغه د اخبار په سرخیانو باندې یقین کوي. اوس اخبار څوک ګوري؟ نو د دې توړ ورسره نشته، نه د حکومت سره نه د اسټیبلیشمنټ سره. زما مشوره دا ده چې کله ته څوک نشي شکست ورکولی، اسه دوستانه وکړه. دا ناراض دا خفن ځوانان چې دي د ریاست نه، دا پاکستانیان دي، محب وطن دي، خو په دې ګیلمن دي چې د ریاست غلطو پالیسونه هغه د 30-40 سال غلی چې دي هغه بیا په موږ مسلط کړه. دومره مایوسي ده. د بی بی سی یو دلته کې کالم نګار لیکي محمد حنیف، هغه وایي چې زه 13 ورځو کې په 3 لاهور یونیورسټیانو ته تللی وم، هغوی ته مې لیکچر ورکو او ما دومره مایوسي په پاکستان د جوړېدو نه پس په ځوانانو کې نه ده لیدلې چې خلک ډېر زیات مایوسه دي. او هغه مثال ورکو چې مایوسۍ انتها دا وګوره چې هغه یونان کې کشتۍ ډوبه شوې ده، پای کې د 14 کالو یو ماشوم هم دی، لکه هغه ته پته و چې په دې ملک کې زما مستقبل په دې نظام کې نشته. نو دا ډېر خطرناکه ده. نو اسټیبلیشمنټ له پکار دي چې دا ناراض ځوانان د دوی د زړه آواز واوري، خپل ضد نه راوځي او دا کم غله چې مسلط کړي دا د ملک جړلې کټ کوي.
او دوی به سبا او تختی او بیا به ټوله ملبه په ادارو په اسټابلیشمنت راځي. یو اهم خبره دا ده چې په کورم ایجنسی کې کم مسلې روانې دي هغه مسلو د لپاره اپیکس کمیټه اوس دا فیصله وکړه چې هلته دوه فریقه دي شیعه او سني او قبایلي پکې بیا انوالو شي. نو شیعه سني د دواړو فریقونو وسله جمع کول او د هغوی بنکرونه ختمول او دا به په حکومتي سرپرستۍ کې دوی معاهده کیږي او دوی به دواړو نه دا کیږي الا به امن راځي. دا درېمه خبره دا ده چې مولانا فضل الرحمن اول د مدارس بل د رجسټریشن باره کې حکومت له دمکیانې ورکړې وي خو پرون وزیر اعظم سره ملاقات شوی او دا مسله څه ده؟ دا مسله دا ده چې کله 26وی ترمیم حکومت او اسټابلیشمنت پاس کو د ټوپک په زور نو مولانا ته دا ویلیو چې د مدارس بل پکې مونږه دی کې اچولې نو هغه الته نه پاس کو خو بیا د بل قانون اله جوړیږي چې صدر په دستخط وکي. نو صدر په 26وی ترمیم د ججانو د سپریم کورټ په تبعه پارس دستخط کو خو مدارس بل باندې دستخط نه وکړي. په دې باندې مولانا خپاو نو مولانا نه کاروم واغستو دا کاري پکې په منځ کې پرېخو. اوس دا امید دوی کړي چې زموږ معاهده وشو او 2-3 ورځو کې به په دې باندې پیشرفت وشي او معاهده به وشي. نو الله دې کړي چې ملک امن راشي خو څو پورې چې زموږ ریاستي پالیسیانې نه بدل شوي د ملک نوجوان مایوس دي او داغه خپل مستقبل تاریک غني. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ لازمونو کې لایک کې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.